الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेजी शात में पकार दी खोयो मन शात में पकार यो मन सरदार कौनैन वर्तो फरमायल चे वर्ष हजरत उस्मान द शात तिजारत कई अवागत हुआ नो अब मन शात दर की पमंडलाड़ो हजरत उस्मान सलाम अलैकुम वालेकुम संगर आगले विजियो मन शात में पकार ऐसे हम दे जान तो सोच चुके मां खुजान ल सोच कड़े दे जान तो सोच चुके चिता सुतवुई और सड़े चे दा बोतल द शात दर तचारोड़े दे नु यो प्याले ती माता राख वर्बे कई मूंग लचा द कमजे न रावड़ो यो प्याले ती दत्थ वर्ग ख्याल जरा उस हजरत उस्मान तगोरा चे सड़े और तवई जी शाद में पकार दी खो यो मन दमंग मालत की और इमामो ने जुमे पष्प और चरता मलंग रागले रे जी लुगा डोडे राग आगवे छे जा आगवे लगा रोटाए राका हो गया है मां वेदा टोकराई की सप्रती दी वजीफे हो या उद्वते राका कर बस मंडे एकड़ा कोता कला मलंग मख के मंडे हुई जुमात के दे और पसी मंडे चिपे द पास जरा आलम मालका से चल दे जुमात ना पे बतरावत वे मुला से गग मका व काबुई वाले व मखुदे तेरा अखलास चल सो वेली और दो वजीफे में ते वक्ती ऐसे मां जान ला सोच करे
تاسو مونږ ته په دې سوچ پکار دی چې اوس حضرت عثمان ته یو سړی راځي چې شات راکا او یو من راکا. حضرت عثمان ته پکارو چې کوته کې ورپسې راغستی وی چې من شات څوک چاله ورکوي. هغه بچیا کېنه کېنولو چې څه ساعت تیر شوی. حضرت زما خبره وی قافله را روانه ده د شاتو او انشاءالله چې ستا فرمایش به زه پوره کوم. ته تر هغې کېنه دلته کېنولی دی او وخت مناسب روټۍ پې خورولی ده چې قافله را ورسېده د 200 اوښانو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ساروان ته وایي چې تر هغې بل کار مه کوه چې څو پورې د دې سړي ته من شات نه یې ورکړي. د مخکیني اوښ نه بار کوز کا او من شات ته ده ته ورکړه چې دی ځي بیا به ګورو. هغه ورته وایي چې جی من شات چې دته تې ورکم نو د اوښ یو انډی سپک او یو دروند نو بیا به په اوښ بار نه ټینګېږي. حضرت عثمان ورته وفرمایل چې من خو به دته خامخا ورکو چې اوس پکې خبره دا پېښه شوه چې بار په اوښ نه ټینګېږي نو دا ټول بار والا ورکه. نو ساروان ورته وایي چې جی دا ټول بار د اوښ به دی وړي څنګه؟ وی چې وړی نه شي نو اوښ هم وله ورکه. اوښ هم ورکه. ساروان ورته وایي چې دا مخکینی اوښ چې دی دا مقدمة الجيش غوندې دی. دا نور خان په ده پسې ځي که دی د مخې نه لرې کم دا 200 اوښان بیا ځي نه. حضرت عثمان ورته وایي چې دا مخکینی اوښ او بار خو ما دې سړي له ورک. اوس چې دا 200 اوښان د دې اوښ نه بغیر نه ځي نو پړی راواله او ټوله قافله دې سړي ته حواله کړه. دا ټوله د ده شوه. ساروان زر پړی واغستو هغه سړي له لاس کې ورکو چې واله کاکا بوزا. حضرت عثمان ورته وایي چې تلوار ولې کې ولې؟ وی جی پړه کې مې یره پیدا شوه چې هسې نه چې اوس ته راته ووایې چې تم ورسره ځه ځکه چې زه خو ستا غلام یم که نه نو چې ته راته اوس وایې چې تم ورسره وی ولې چې ته ورسره ځې بده ده؟ وی عثمانه تا دپاره به ما غوندې مریونه ډېر پیدا شي خو په خدای مې دې قسمي چې ما دپاره به تا غوندې آقا پیدا نه شي. عزیزانو د ورکړې چل دې ته وایي. ورکړه دې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور و دوما یو 100 روپۍ مې پکار. هغه ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 روپۍ راکړه. ورغه رسول الله را لېږلی ما 100 روپۍ پکار. هغه 100 روپۍ ورکړې. چې راغی په 100 کارو نه شو بیا راغی وی صاحب یو 100 نورې پکار. وی ورشه عثمان ته ووایه چې 100 خو د خدای په نامه را کړې وی او 100 د رسول الله په خاطر راک. چې د رسول الله خاطر ورته ووي
هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په جولای کې واچو وې د رسول الله په خاطر ټولې خزانې ستاش آراغه جناب محمد رسول الله تا وې د خدای په نامه خو سل را کړې او ستا په نامه راته ټولې خزانې حواله کړې راوی غوښتو اے عثمانه زما په نامه دې سل ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه دې سل ورکړې و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې لتا قربان شي ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه ورواله کړې چې کته نه وای دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی زه خو هغه عثمان وما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وی کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بوت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وی نو کته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وی نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وی دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وی په 2 روپیو خو کونسلر تاړې ته نشي بوتلی کونسلر بوتلی شي دا د غلو جمعداران دا کونسلران د چواریانو جمعداران په 2 روپۍ دې تاړې ته نشي بوتلی تا په 2 روپۍ قرآن روان کو او د خدای په مخ کې به پلار پې خلاصې ای خر بچیا دا ستا عقل دی سر در پورې نشته د خر سر در پورې تړلی په 2 روپۍ په 2 روپۍ دی رشکه نه وړي 2 قدمه ته په 2 روپۍ پلار په شا کې قرآن ته جنت ته پې بوځي خدای هم خوار که څه بلا در باندې شوې ده تاسو خیال راغی په 2 روپۍ نو دې وجې نه سوچ وکړئ نن په پاکستان کې د قرآن عمره بې عزته کتاب بل نشته نن په پاکستان کې د حدیث عمره بې عزته کتاب بل نشته څومره سپک او بې عزته چې قرآن او حدیث ته کتلی کېږي دومره سپک د یو ډم ناول ته نه کتلی کېږي وګورئ کم نمایش چې د انډیا ډم راغلی و او د پېښور خلکو کم عزت ورکړی و وای په ایمان دومره عزت هم قرآن له چېرته ورکړی قرآن باندې فیصلې شروع کوي کینی تباه کېږئ نن اخبار کې دي چې 3 ورځو کې په ټوله دنیا کې یو عظیمه زلزله راتلونکې ده که په هندوستان کې 1500 کسان او 5000 کورونه زلزله تباه کولی شي نو 5 کروڑ هم په پاکستان کې زلزله تباه کولی شي آسمانی آفت به در باندې راشي تباه به شئ غرق به شئ د تخت لار به م بیا نه وي چې خدای کم طرف ته وتښتو د دې وجې نه شیعه حضرات سوچ وکئ امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاذ څو فقه جعفریه ټکی تاسو اورئ که فقه جعفریه امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاذ امام ابو حنیفه شاگردو راځئ شیعه حضراتو او سنیانو چې یو شو او په دې ملک د استاذ او د شاگرد د فقه قانون راول راشي کنه که ایمان درکې چې لاس سره ورکو یو بل چې په آرام به نه کینو چې د امام جعفر
او د امام ابو حنیفه د فقه قانون په پاکستان کې نافذ دا مولیان نه پریدي ماوی تبلیغ والا دین بے پیسې خی کنه روټه خپل خوري جامې خپل وینځي چې خپل او مونږه او دا بزرگان دین په پیسو خایو نو مونږ او تبلیغ والاو کې دا فرق دی اغي بے پیسې خای مونږه په پیسو خایو نو وای په ایمان چې خڅوک دي نو الله دې توفیق درکړي دینه خډله بل نشته دینه خډه چین یو مولا راغلو ما ته یو کتاب علما مشکات شرع بازار تعربی ویلا و فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شرع مشکات مرقات شرع علما ما ورتل ما تفعلوا به وانا ادرس المشکات في البيكينج مشکات درس پڑھاوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم لزر چینیان می ویل مسلمانان کړي لزر مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړ مسلمان کړه میاوم نه ده خودی هاي کافر کو لګیای نو الله دې توفیق راکړي عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړي تم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غي د عمل تپوس بتانه نه کیږي تانه بستاد عمل تپوس کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين